بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې په علم النحو کې زمونږ کوم سبق دی هغه دی فصل نمبر 4 معرب و مبني. موږ د نحوی په تعریف کې دا ویلي وو چې په علم النحو کې به موږ دا پیژنو، یعنی د کلماتو ثلاثو آخر به موږ پیژنو. نو آخر چې کوم دی نو معنی دا چې د نحوی ټول اعتبار چې کوم د آخر دی، لکه زید چې کوم دی دغه دال به کله پی ضمه راغلی، یعنی کله پی پیش وي، کله پی نصب وي، یعنی فتحه به پی، زبر به پی، کله پی کسره، زیر به پی، لکه جانی زیدون، رایت زیدن، مررت بزیدین. نو دا کلمه چې د آخره بدلیږي را بدلیږي، دا په خپله په دې اعتبار سره دا په دوه قسمه ده. یو ته ویلی کېږي معرب او بل ته ویلی کېږي مبني. معرب چې کوم دی د هغې ته ویلی کېږي چې دا همیشه لپاره بدلیږي را بدلیږي، یعنی چې عامل بدلیږي نو دغه کلمې آخر هم بدلیږي. او مبني دې ته ویلی کېږي چې د هغې اخر بدلیږي را بدلیږي نه، چې اخره بدلیږي. لکه د هغې مثال به شي لکه موږ وایو چې جاء زیدون، رأیتو زیدن، مررتو بزیدین. نو ګوره چې جاء دی نو په زید باندې هلته موږ ضمه وایو، یعنی موږ به پیش وایو. او چې کله موږ رأیتو وایو نو زیدن بیا موږ په هغه دال باندې اخوا فتحه وایو، یعنی زبر پې وایو. او مررتو بزیدین چې کله په زید باندې با داخله کړه نو دا با د وجې نه زید چې کوم دی په هغې په اخر باندې موږ کسره وایو، دغه معرب دی. او مبني دې ته ویلی کېږي چې همیشه لپاره په یو حال باندې هغه بدلیږي را بدلیږي نه. نو لکه زمونږ سره مثلا دا د معرب مثال چې کوم دی نو زمونږ سره به شي جاء زیدون، دلته پې ضمه شوه، او رأیتو زیدن، او مررتو بزیدین. نو ګوره ټول د آخر چې کومه لپه حرف دی نو ګوره دلته پې کسره ده، زیر دی پې، او دلته ورته وګوره دلته پې څه دی فتحه ده، یعنی فتحه ورته ویلی کېږي، زبر ورته ویلی کېږي. دلته چې کوم دی ضمه ده پې، یعنی موږ ورته څه وایو پیش ورته وایو. نو دا زید چې کوم دی دا معرب دی، دا بدلیږي را بدلیږي. پاتې شه مبني، نو مبني بدلیږي را بدلیږي نه. لکه د مبني مثال موږ داسې وایو چې جاء هؤلاء رأیت هؤلاء او مررت بهؤلاء. نو ګوره جاء شو، هؤلاء یک خپل ځای باندې دی، رأیت ورته بدل شو خو بیا هم هؤلاء هغه همزه باندې اخر ته کسره ده. امرتو بهؤلاء با پې داخله شو خو هؤلاء په خپل ځای باندې بدلیږي نه، دغه ته مبني ویلی کېږي. نو په دې کلماتو کې به تال داسې راځي چې کله به داسې بدلیږي را بدلیږي به، کله به نه بدلیږي. نو کوم چې بدلیږي هغې ته معرب وایي، او کوم چې نه بدلیږي هغې ته مبني وایي. نو دا داسې وایي چې معرب و مبنی آخر حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں. آخری حرف ته تبدیلی په اعتبار سره د کلمې دوه قسمونه، یو ته معرب ویلی کېږي او بل ته مبنی ویلی کېږي. معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. معرب هغه کلمه ده چې د اخر چې کومه ده دا همیشه لپاره بدلیږي را بدلیږي، چې عامل بدلیږي دا به خامخا بدلیږي. پس جس کے سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں. دا تبدیلی چې د چا له وجې نه راځي هغې ته څه وایي نو هغې ته عامل وایي، یعنې عمل کوونکی. دې ته وګورئ نه دلته دا جا چې کوم دی دا څه دی دا عامل دی. دې د زیل دی چې دا ضمه ورکړم دا ولې دی جا ورکړله. دا رأیتو چې کوم دی دا عامل دی. دا زیدن چې کومه نصب ور فتحه ورکړله دا زبر، دا ولې دی رأیتو ورکړه ځکه د هغې لپاره مفعول واقع شوی دی. او دلته دا زید چې کوم دی په دې کې دا با عامل دی، با پکې عمل کړی دا حرف جر وایي، نو په زید باندې کسره راوستې یعنې زیر پرې راغلی دی. اور کم چیز چی بدلے گی، جو چیز آخر حرف سے بدلتی ہے، کم چیز چی بدلے آخر کی بدلے گی اس کو اعراب کہتے ہیں. دیتا سوئی دیتا اعراب وای. لکه دا چې کوم دی دا موږ چې وایو لکه دا پې ضمه راله، دا ضمه چې کوم دی دیتا اعراب وای. دلته فتحه راله یعنې دا زبر، دې ته ویلی کېږي اعراب. دا زیدین چې کوم دا کسره پې راله دا زیر، دا شی دا اعراب دی. دقه نو ګوره دا کم د وجې نه چې بدلیږي هغې ته عامل وایي، دغې پکې عمل کړی او هغه بدل کړی. او په کمې به دا کم چیز چې په آخر کې بدلیږي را بدلیږي دغې ته اعراب ویلی کېږي. او دا کم چیز چې دی په دې دا ټول زید چې کومه دی یعنې په دې باندې چې دا تبدیلي راځي په دې کم لفظ باندې دغه لفظ معرب دی. نو عامل اعراب او معرب. عامل د چا د وجې نه چې بدلیږي
دا کم څیز چې بدلیږي را بدلیږي په اخر کې ته اعراب وایي او دا کم لفظ باندې چې تبدیلي راځي نو دغه لفظ ته ویل کېږي معرب. ښه جي دا زما په خیال سره نن ورځې سبق دغه پوره دی.